د پاکستان کې میشته افغانانو ته او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم مسلې دي وخت په وخت خو زه تاسو سره په هغې باندې خپله تجزیه شریکوم خو نن زه غواړم چې زموږ ملګری او سینیر همکار چې همیشه دغه دا کوشش وي چې یاره په اسلام آباد کې افغانان د هغوی خدمت وکړي د هغوی له منډه تړله ووي او هغوی په وخت باندې د ډېرو څیزونو نه خبر کړي. زموږ سینیر همکار د خبر ټلویزیون سینیر رپورټر هغه اشفاق بنګش زموږ سره ناستې. بنګش صاحب دا راته ووایه چې ته ډېر زیات لکه ته ما کتلې چې د اسلام آباد کې کوم افغانان دي هغوی ته د هغوی په مسایلو کې ستا ډېره زیاته دلچسپي نو دا راته ووایه چې بنیادي مسایل دلته اسلام آباد کې چې کوم میشته افغانان دي که د چا سره ډاکومنټ شته نشته هغوی څه مسلې دي؟ اسد صاحب ډېره مننه. تاسو هم په دې باندې افغان ایشو او دا کوی خو کله نه چې دا لیټس یو خپل موږ پیل نم افغانستان پاک افغان ریلیشن اسم نظر ویل چې بینګ پښتون او بینګ زموږ یو دویم دا هیواد موږ داسې ګڼو لکه خپل کور نو دی وجنه شروع نم خو 2021 نه پس چې کله دا دریم موږ ورته ویل شو کنه یو خو 80-90 کې چې کوم افغانان راغلي بیا چې پیور کارډ یا سټیزن کارډ بیا حاصل کړي دلته کربونه څلور خو په نو پراته دي. خو د 2020 کې چې کله اگست کې د دوباره انحلال روان شو پاکستان ته چې کوم راغلي دي بیا خاص کر دي کې هغه مشکل باندې رسیدلی دي کنه نو په باندې یو خدا وا چې انوسیار چې کوم د ځمورته پراپ لکه الریډي هغه په دې باندې فوکس او بیا بارني ملکونو کې چې کوم ملکونو هغه په دوسر معاهده هم ته واچي دا موږ او باسو ولې چې په دغه کې زیاتره چې کوم هغه خلک دي چې دو په ځکه چې کله دا حکومت وو موږ ورته ویلو چې امریکا او کې مولوي سو یا نیټو فورس کله موجود نو په دا نیټو کې مختلف ملکونو سره انډیوز مختلف او دا سره کومه قربانونه کړي وو نو لازمه خبره چې وو یې د طالبان اوس هغه خو هغه ډېر مشکل کې پراته دی ویل چې په تقریبا 3.5 لک خلک چې کوم دا وخت کې ريجستر دي دا 2021 خبره کوم څه په لاپاو دي خدا 3.5 لک خلک هغه دي چې دو یا کینیډا یا چې کوم نورې ودونه دي یورپ ممالک دي امریکا دي هغه سره غدي نو دو بار ته کوم کیسونو روان دي په دې کې ډېر سلو پروسس روان دي انتهایی زیات خلک مشکل په دې کې ما دا ورېدلې وي د یونیسیار ډېر ګنده پالیسي ده ډېر زیات خو بالکل افغانانو سره تشب خبره خپل تنخواګانو ته ناستي غټو دفترو ته غټو ګاډو ته ناستي د افغانانو په سر باندې د هغوی په سر پیسې بالکل ته د سړي په نظر نه ګوري بالکل همدغه شانتي دا چې دیو جنا اوس دی وخت کې داسې پروګرام شته یقینو مانه دلته په ما سره یو رابطه وشوه چې هغې بالکل د روټۍ درک نه لګېده او هغې کیس هم ټول مکمل شوی دی لکه ایمبیسي ته هم لکه میډیکل هم شوی دی هغه باوجود هغې تر اوسه پورې هغې وانستول لکه هغه فنکرانو سره تعلق لري همدغه شانتي نور ادارو والا کسان دي نور کسانو کو نه دا ولې دا چل کېږي کیس ډېر زیات دوی خو یو خو دا د افغان د یونیسیار دا رویه ولې یونیسیار خو یو خو دا دوی باندې پریشر راغله چې کله دا رجسټر کړه شو نو هغې کې دا هوا چې دو پکې سفرشونه هم روان شول نو زیاتره کسان چې کله واستول شول ځینې پکې داسې کسان هم لاړل چې هغې 2021 کې دغې معاملې سره څه تعلق نه و او فیملي دو څه طریقې باندې رجسټر کړي نو بیا هغو چې کله فارنس کوم دي هغې په دې باندې نوټس واخیستو نو دلته کې چې کوم نور افسران دي هغې باندې پریشر راغله نو هغه کیسونه ډېر زیات سلو کړي کرپشن هم شته ډېر زیات ډېر غټ کرپشن دی پکې ډېر زیات کرپشن کېږي خو په دې باندې چونکې نړیواله اداره ده نو غږ نشي کولی نه افغانانو سره خو تا یو رپورټ مې کته چې د افغانستان ایمبیسي چې اسلام آباد کې کوم تا خو دا غیر هم ډېره ګیله کړې بالکل ګوره افغان ایمبیسي چې کوم صورتحال دی هغه دغه دی چې یو طرف ته کوم ګورو چې دی پاکستان نه د کې یو شمېر مسلې دي ادارو نه تنګ دي پولیس یا نور هغه وجه نه نو موږ ورسره په هغه باندې رپورټینګ هم او لګیا به موږ تاسو هم لیدل چې هغه باندې موږ وختاً فوقتاً پولیس یا دا رویه باندې بل طرف ته هغې خپل لکه هېواد زموږ ایمبیسي ته که وګورو د افغان ایمبیسي چې هلته دغه افغانان چې کله ورشي چا والا پاسپورټ رینیول وي یا نورې مسلې وي اکثر ډېر زیات کیسې وي چې هغو افغان ایمبیسي نه انوسي پکار وي نور پکار وي هغه هلته چې ورشي هغه چې کوم کاونټر باندې ناست کسان وي املا وي کوم املا ورته وي یا دا نو هغې چې ګوري هغې په دې نظر باندې ورته ګوري چې یاره دا خو زموږ ملک لکه زموږ طالبان حکومت خلافي لکه اوس د جمهوریت حکومت هغه د پاکستان یو پټیبل ونی خو تو به اورال ګوري چې
افغانان دي هغه دا غني چې دا خو الریډي موږ سره نه دي دا خو بار زی او بار تختی او افغانستان ته پسپک نظر ګوري نو دی وجه هغه ورته ډېر سپک نظر سره ګوري او ډېر لکه بل کاغذ راوخلي څه ورته وګوري دا نه کیږي لکه یو پبلک ډیلینګ چې کوم دی هغه سره خراب سړیتوب سره دا ټول څه وایي دغه سره نه کیږي بل دا چې پاکستان ویزا چې کوم دی لکه ډېر مسلې وته او دا اوس ګورم د کې داسې کسان دي چې د کې خو یو پاکستان ته ډېر زیاته فائدہ ده چې ولې پاکستان ته الریډي پیسې راځي موږ بلن ټوکو کې وایي چې یو خو پاکستان ته خو نه دی کې افغانان خپل کرپشن کې کنه څه اوس تاسو ته کوم کنه چې یو خو ورته کې افغانستان نه ویزي دي بل چې کوم دی په یورپ کنټریز کې مختلف کنټریز کې چې کوم افغانان او دلته پاکستان کې پورن دي پاکستان ته پیسې مرلېږي دلته پورن سپورټ کوي هغه چې کوم دي دوه قسمه دي یو خو چا سره افغان پاسپورت دی بل چې کوم دي ټریول ډاکومېنټس هغه دي چې چا کیسونه جمع کړي دي نو هغه ته هغه ملک یا فرانس یا جرمني یا بل هغه ته پاسپورت ورکړي چې ټریول ډاکومېنټس وي هغه ټول ملکونو کې ګرځېدلی شي او چې واده هغه کیس افغانستان ته نشي د نور ګرځېدلی مخکې به 2021 پورې هغه باقاعده راتله او بالکل آزاد راتله کا کم $20 $25 هغه به فیس جمع شو هغه راتله خو هغه سره راتلو سره به ګورو پیسې راوړلې باندې ډالر یې راتلې او پاکستان سره هو خو دغه چې کوم کیس دی دغه اوس په موجوده صورتحال باندې تاسو بیان کړئ چې موجوده ډېر زیات لکه دغه کې په $14,000 ته دغه ویزا لاړه او نور چې کوم نارمل طریقه دا نارمل طریقې ولا بیخي د چاوله نه کیږي او لږ خو دې دا باندې جوړ کړی چې را دا کلیشي دي خو بیا چې کوم په دا پیسو باندې کیږي نو هغه ته به د کلیشیز نه دي اوس په ایرپورټ باندې هم دا روانه ده په باندې دا روانه دا ډېر زیات غټ مشکل اسه افغانانو سره ورغلې زیاته کنه مال ورولې د کمیونیسيار دی لکه ګور کمیونیسيار دی هغه سره زیاته کوي خپل امبیسي دا مو سره زیاته کوي خو سره د پاکستان پولیس او هغه سره زیاته ور په دې یو سیکشن باندې موږ چې کور شو تاسو وایي چې هو اوپن دي او حقیقت دا وی پلان کې هم کې خو وځي ولینا هغه کسانو ولا زی چې کوم کسانو ولا پیسې الریډي جمع شي بیا هغه پیسې کوم دانه دي چې په ډالرو کې دي کنه او بیا خاص کر موږ افغانستان اړخته وګوري خدا یورپ نه یا نو درجه او ته بالکل ډېر مشکل جوړ کړی دي کراچي په ایرپورټ باندې بیا تنګوي ایرپورټ باندې بیا سره لکونو روپیا ته اخلي بیا چې کله هغه افغانستان نه چې نیو ویزا ده هغه خو بیخي داسې کړي ده لکه ته وایې چې بس د امریکای ویزا جوړ شوی ده او هغه د میډیکل اکثر بیماران خلک میډیکل لپاره زیات خلک زه ته یو خبرو کوم ډېر زیات خلک ما ته خپل اپروچ کی خو زموږ پاکستان ایمبیسي چې کومه دستا خبره $1,000 $2,000 ورکی نو بیا دغه ملاویږي چې کله مونږ ته سفارش وکړو یا ته وایو نو ته به وایې چې یاره لکه ته به د امریکې ویزا لګې بالکل دا خبره ده بالکل دا یو ګوره دا داسې یو پرابلم جوړ شوی دی چې کوم داسې کې موږ وایو چې نوی حکومت سره به دا مسله حل شي خو نوی حکومت هم تاسو ګورئ چې محسن نقوي راوسته لکه هغه هم امپورټ لکه د اسټابلیشمنټ نو اوس جمهوریت وزیر دفاع چې کوم دی روزانه د افغانانو خلاف بیان ورکوي نن هم بیان ورکړی دی بیان وکړي چې راته دهشتګرد منبع یو طرف ته ګوره هغه تجارت ولا معاهده ورسره وشوه هغه ډېره ښه معاهده وشوه چې یو کال دپاره به دغه مئی 2024 نه د بلې میاشتې نه اپریل نه د اپریل شو مئی نه به باقاعده هغه آغاز وشي چې کوم ټرکونو ولا یا کوم کسانو ته مشکل و چې ویزا ورته نشو حاصلېدی نو هغو ته دا هغه وکړو چې فري تاسو تللی راتلی شي عرضي ډاکومېنټس باندې عرضي ډاکومېنټس باندې یو کال دپاره ټیک شو باندې تا خو ډېره مننه اورېدونکو هم خبره دغه ده چې یاره افغانانو سره یو طرف نه جګړه بل طرف نه چې څنګه ما وویې که یونیسیار که نړیواله ورورولي ده هغوی متناست دي لکه د غواو د میخې په شان تلوشي که خپل افغانستان امبیسي د بنګش څنګه وویې چې یاره لکه هلته کې مو سره رویه ښه نه ده دلته سره د پاکستان او بیا د پاکستان ویزا غستل کابل کې لکه دا خو زه ګوایم چې څونه خلک ما ته وایي یاره مریض دی بیمار دی چې مونږ امبیسي والا ته وایي نو هغه دونه غټه کیسه ته جوړه کړي چې دا بدلته ځي دا بدلته ځي نو شپږ میاشتې کې خو چې څوک پیسې ورکوي نو هغه خو بیا بلې دي نو زه دا وایم چې یاره دا نه دي پکار افغانان انسانان دي د انسانانو په شان سره ټریټ کول پکار دي زموږ ګاونډیان دي زموږ غرونه دي پاکستان سره شریک کلچر شریک دود دستور او شریک چې کوم دی عقیده شریک نسل دی